چې کینی نورو وطنونو لا ظلمي لویوي میندې لیونۍ دي نادانې دي. څو ورځې وړاندې ما د چارسدې د خپل حیدر مومند میډیکل سنټر افتتاح کوله او هغې کې زما مور بیبي په لاس باندې ما هغه افتتاح کړې وه او ډیرو خلکو را سره رابطې کړې وي چې کله موږ دغه ځای کولاولو د دې نه وړاندې هم چې موږ کله مختلف کوم برانچز وغیره کولاو نو اکثر راته خلک دا وایي ډاکټر صاحب د دې علاقې یو ایم پی ای دی د دې علاقې یو ایم این ای دی هغه به راوغواړو د هغې په لاس باندې به د دغه ځای افتتاح وکړو. زما دا خپل ذهن دا دی چې د چا مور او پلار ژوندي وي هغه ته د منسټر ضرورت نشته دی، هغه ته د ایم پی ای ضرورت نشته دی، هغه ته د ایم این ای ضرورت نشته دی، هغه ته د چا د دعاګانو ضرورت نشته دی. چې مور او پلار ژوندي وي او د مور او پلار دعاګانې ورپسې لګېږي او بیا ورپسې داسې بیماران وي چې هغه تاله راشي او هغې دته کومې دعاګانې کوي نو زما په خیال هغه بنده به ټول عمر دپاره الله رب الجلال کامیابوي او که هغه پسې څومره هم خلک لګیا وي د راغورځولو کوشش کوي خو چې مور او پلار یې ژوندي وي یا داسې میندې ژوندۍ وي چې هغه د ګجراواله نه راشي او د ګجرانواله نه چې دی نو خوندور مټیان دله راوړي، خوندوره برفي دله راوړي او هغه خواږه دله راوړي چې یاره زویه دا مې تاله ګجراواله نه راوړي دي او زه هغه یم چې ګرځېدلی به نه شومه د دې خپو د لاسه. نن الحمدلله په خپلو خپو باندې راغلی یم. تیر ځل چې راغلی وم زما حالات بدل نن زما حالات بدل دي. مقصد مې دا دی میندې دی چې د چا میندې ژوندي وي د چا مور پلار ژوندي وي د هغې نه دعاګانې اخلي انشاءالله هغه به ټول عمر کامیابي او زموږ هغه کشران یا مشران چې هغه د یو خپل کاروبار افتتاح کوي یا هغه لګیا دي اکثر د یو برینډ افتتاح کوي اکثر د خلکو نه پوښتنې دا کوي زه د دې خپل برینډ افتتاح په چا باندې وکړم، د دې خپل ریسټورنټ افتتاح په چا باندې وکړم، په چا باندې ریسټورنټ یا د چا باندې د خپل برینډ افتتاح ولې کوئ؟ په خپل مور پلار باندې وکړئ، په خپل مشر ورور باندې وکړئ، خپل خاندان کې یو مشر وګورئ هغه باندې افتتاح وکړئ، د هغې دعاګانې واخلئ، تاسو د هغې خوند وګورئ بیا به وایئ چې واقعي ډاکټر حیدر علي مومند صحیح ویلي دي. میندې د راته ژوندۍ وي هغه وایي که نه چې په دې پورې کنډو اوړئ دا یوازې نه وه د بلا خلکو امیدونه ورسره تللي دي. زما د چم د کونډې زویه چې به راشي که نه مور به دې ویل د دعا غرونه ورسره تللي دي. زما د چم د کونډې زویه چې به راشي که نه مور به دې وی د دعا غرونه ورسره تللي دي. نو هغه مسافر چې هغه بهر دي د میندو نه ډېرې دعاګانې واخلئ او کوم چې دلته موجود دي د مور او پلار ډېر خدمت وکړئ الله رب الجلال به مو ټول عمر کامیاب لري.